الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. د نبی علیه السلام د سیرت په حواله سره چې کله د نبی علیه السلام پیدایش وشو او دغه کوم خلکو هغه خوبونه لیدلی او هغه ته بیا د خپل هغه خوب هغه تعبیرونه ورته خودل شول، نو یو خو هغه د دین علاوه د نبی علیه السلام د پیدایش نور چې برکات او هغه د نبی علیه السلام ذات مبارکه سره چې کومو هغه داو. په طبرانی کې یو روایت ته حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام ارشاد فرمایلی دی چې الله تعالی جل شانه من جمله چې په ما باندې څومره اومه سری هغه اکرامات او انعامات، یعنی الله په ما باندې څومره اکرام او انعام کړی دی، نو په هغه کې یو دا دی چې الله تعالی زه مختون یعنی سنت کړه پیدا کړی ما چې الله تعالی زما د عورت هغه چاته خودلې نه دی. نو دا د نبی علیه السلام د پیدائش سره چې کوم دنو هغه بل صفت چې د نبی علیه السلام ذات اقدس سره دا پیوسته. او دویم دا چې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای چې نبی علیه السلام دا مختون پیدا شوی دی او د کرنګ دینوم سره چې کله یو ماشوم پیدا شي دینوم سره دا شانتي هغه یو تار غونه کیوي، هغه تار د نبی علیه السلام هغه د نوم مبارک سره نو، یعنی د ناپ مبارک سره هغه نو. او چې کله به عبدالمطلب دی خپل نوسی ته قتل یعنی نبی علیه السلام ته، نو په تعجب کې بشو او دا به وی چې البته یعنی زما دا بچی چې کوم نو دا ډیر لوی شان والا دی. او بعد کې الله تعالی وته یو عجیب شان ورکړو هغه په نبوت سره. او بل دا چې آمینه حضرت آمینه اسحاق د اسحاق بن عبد الله دا حضرت آمینین نقل کوي چې کله نبی علیه السلام پیدا شو، اکثر چې کله ماشوم پیدا شین او په د باندې گویا کې د خپل بدن هغه سناسو هغه ګنګي وغیرہ هغه وی د پیدایش په وخت کې، خو لیکن وی نبی علیه السلام هغه پیدایش هغه د نورو ماشومانو په شانتی نو، بلکې د نبی علیه السلام پیدایش هغه داسې وو چې گویا کې د ماشوم داسې چې دا بالکل هغه پاک او صاف دی. دا د نبی علیه السلام هغه پیدایش سره هغه برکاتو. اوس د نبی علیه السلام عقیقه اومه چې وته مونږ وایو، د نبی علیه السلام عقیقه او د نبی علیه السلام باندې نوم کې خودل چې کله د ولادت مبارک یعنی د پیدایش ومه ورځ ولا، نو د نبی علیه السلام نیکه مبارک عبدالمطلب سے نبی علیه السلام د پر عقیقه وکړه او په دغه کې خلکو ته هغه دعوت ورکو چې په دې کې تمام قریش هغه موجودو، خو لیکن د دغه قریشو هغه د دې نبی علیه السلام د پر یو نوم تجویز کړو چې یاره د تبع حارث نوم دی او عبدالمطلب سے ورته محمد نوم هغه خوښ کړو. نو چې کله عبدالمطلب سے ولی چې دا حارث دا د سو یعنی عبدالحارث دا د عبدالمطلب سے ابو الحارث دا د عبدالمطلب سے هغه کونیتو، نو چې دا سينومي وته تجویز کو چې گویا کې دا د آباو او د اجدادو یعنی د هغه په قومونو کې چې گویا کې دا نوم چا اخی نو دا نوم اچا نه اخی ترنه پوری چې کوم عبدالمطلب سے په خپل نصیبانته کې خود نو عبدالمطلب سے په دې خپل نصیبانته دا سينوم کې خود چې په اسمان کې الله تعالی د هغه محمد هغه صفت بیانوي او په مخ د ځمکه د الله تعالی مخلوق هغه د محمد هغه ثنا او صفت بیانوي. او د ولادت تقریب یو واقعیا طرف ته اشاره اومه ده چې عبدالمطلب صاحب او نبی علیه السلام باندې محمد یا احمد نوم والی ایښو، نو عبدالمطلب صاحب د ولادت نه یو سورہ مخکې یو خوب ولیدو او هغه خوب ولیدو هغه دار چې گویا کې په هغه وجه باندې د نبی علیه السلام نوم هغه محمد کې خودو. نو عبدالمطلب صاحب چې ما خوب ولیدو چې زما د املانه یو زنجیر را اوته چې هغه زنجیر یو سر اسمان ته او یو سر ځمکې ته دا او بل یو مشرق ته او بل چې کوم نو هغه مغرب ته لا دا زنجیر دا چې کوم نو دا زما د املانه را اوته بیا وې زما د دغه یعنی دغه زنجیر نه د املانه چې کوم زنجیر را اوته د دینه یو اونه جوړه شوله او د هغه اونې اره یو پاڼه هغه دومره زیاته منوره ده
چې داسې دا لکه څنګه چې دا نور پړه کېږي دقه رنګ د دې اونې هره یوه پاڼه هغه ځلیږي. خو څه خلک دي هغه راځي او دې سره نښتي دي، څه خلک راځي او هغه دې سره نښلي، ځای په ځای هغه دې سره نښلي. خو په دې قریشو کې بعضې سرداران داسې دي چې هغې راپاسي او د دې د کټ کولو هغه څه کوي اراده لري. نو دکه یو روحانه انسان دی، یو حسین انسان دی، هغې دغې خلکو لره څه کوي؟ هغې دغې خلکو لره منع کوي. نو وایي چې کله دا خوب ولید او دا خوب بیان کو، نو د تعبیر ورکوونکو ورته ووي چې ستا په نسب کې به الله تعالی داسې یو بنده هغه پیدا کوي چې هغه به څه وي، یعنی داسې یو هلک به پیدا کېږي چې د مشرق نه واخلې تر مغربه پورې دا تمام مخلوق به دا به څه کوي، د هغه تابعداري به کوي او په ځمکه او په اسمان باندې به د هغه ثنا ویلې کېږي، لکه څنګه چې د دې زنځیر یو طرف اسمان ته او بل طرف ځمکه. نو دا د ثنا نه د دې نه مراد یعنی ثنا طرف ته اشاره ده چې په دې به په ځمکه او په اسمان به د نبي علیه السلام ثنا صفت بیانېږي. دویم چې کله تر مشرق او تر مغربه پورې لاړ، نو د دې نه دې ته اشاره ده چې دا خلک به د نبي علیه السلام د دین هغه به تابعداري کوي. نو دا د عبدالمطلب صاحب هغه خوب چې په دغه وجه باندې عبدالمطلب صاحب د نبي علیه السلام نوم هغه محمد کېښود. او دغه عبدالمطلب صاحب په خوب کې اومه بعض وایي چې یاره یعنې کله دا خوب ولید نو دا ورته په زړه کې ورته دا راغلل چې یاره دا محمد نوم کېښودل دا څه دي، دا ورله ډېر بهتر دي. او په بعضو روایتو کې راځي چې کله آمینه بیبي هغه حامله شوله یعنی په دې بیماره شوله، نو دې ته به یعنی په یعنی هغه په رؤیا صالحه یعنی د خوب په شکل کې به دې ته په خوب کې به ورته ښوولې کېدل چې یاره تعالی الله تعالی اولاد درکړي یعنی بچی دله درکړه، نو په هغه باندې به محمد نوم هغه به ږدي. او دکه رنګ چې کله په محمد نوم هغه کېښودی شو، نو د قریشو ډېرو خلکو هغه د محمد یعنی د عبدالمطلب صاحب سره هغه په هغې باندې دشمني جوړه شوله چې یاره تا زمونږ نوم کېنښوده او تا یو داسې نوم تجویز که چې ګویا کې دا یعنی دا په دې خاندان کې اړو د سره چا شته دی نه او تا د ده دپاره هغه نوم هغه کېښوده. نو په دې وجه باندې چې الله تعالی ته د ټولو نه زیات خوښ عبدالمطلب صاحب چې خپل زوی ته کوم نوم ایښی یعنی عبدالله ته د ټولو نه الله تعالی ته خوښ نوم هغه عبدالله دی او عبدالرحمن دی. او بیا یعنی خپل نوسی ته نبی علیه السلام ته هغه نوم چې بعضو روایتو کې راځي چې محمد یې ایښی او بعضو کې راځي چې احمد یې ایښی و. نو ګویا کې دا یو الهام و چې دا څه یعنی دا الهام شوی. او علامه نووي رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د ابن فارس وغیره نه د هغې نه اومه دا نقل شوي دي چې الله تعالی د کور والو ته یعنی د کور بندیانو ته دا الهام وکړه چې تاسو د دپاره څه کیدئ یعنی دغه محمد نوم ورته هغه ورته کیدئ. دا د نبي علیه السلام د سیرت او د نبي علیه السلام د پیدایش سره څه خبرې وي چې هغه ستاسو د وړاندې ذکر شوي انشاءالله. او وړاندې به اومه نور درسونه هغه به کیږي. الله دې موږ او تاسو ته د نبي علیه السلام په سنتو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.